تجاوزات دي دا ورته تجاوزات دي سکول په پډرن کې دا دغه جوړ کړی ښه دا آبادي پډرن دا وګوره جی دا وګوره دا وګوره دا بر آبادي دا تجاوزات دي پډرن کې شوی پډرن کې شوی دا ظلم دی ناروا ده د خواږه لختي پاسه آبادي شوی دا ظلم دی نو بس وګورئ. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپایم کیمرامین ناصر یاسر خان دی تورنزو په های سکول کې چې پاغه کې پسونو جنکه زده کړه کوي بیګا یو سانخراله د مزید سانخي خطر ده. د پی سی مشر د مشتاق خان تورنزی په قیادت کې تحسین عبدالله او مولانا صاحب تحمید الله صاحب او دغه شانتي نور مشران هغه موجود دي. بار دوی ضلع انتظامی ته شکایتونه کړي دي خو د بده مرغه دلته کې د جنکو سکول کې مسله اوچتول دا د کارګل غر پته کول دي دیو اجازت نه ورکوي ځکه چې د هغې پې چې بره نه وي اجازت نشته دی. دلته کې پرنسپل صاحبې ته چې وې نو هغوی هم هغه شانتې نه وایي. نو خو سبا نه نن چې کومه واقعه راغلې ده بیا داسې واقعه راځي لکه وګوره جي دا ونه په چا دروازې هم راپرېوتې شوله په یو ماشومې باندې دا د اسمبلۍ ځای دی چې دلته کې باقاعدې اسمبلي کېږي دا بیګا دا ونه راپرېوتې ده. دلته کې چې کله باران وشي نو هغه ټول اوبه د سکول ته راشي او بیا په دې کمرو کې وي. داسې ده که نه صدر صاحب؟ بالکل همداسې ده دا ټولې د خټو اوبه د آبادۍ غونډې اوبه چې کوم دي دلته راشي دا خو نن باران کم شوي دی اوبه نشته دا میدان د اوبو ډک دا میدان د اوبو ډک مکمل داسې په مزه مزه ځو هغه د ګن ټرک هم ورته ښایو که نه ښه دلته کې ښه دا چت چې کوم دی نو دا ګورې چې دا به م یو ټیکهدار کړي. زه اکثره دې ټیکهدارانو ته د یو ویشتو په سلامي پیش کوم او بیا داسې انجینران وي دا بره چې کوم دی نو کمیشن نه وي نو بره آبادۍ ته دوی نه خوشحالېږي هغې کې کمیشن کم وي دا دومره غټ سکول دی تورنزو د خلکو دپاره خو دا بلډینګ دا اوس ټول کرک شوي دي دا سیلاب هم وښلي دي او بیا سیلاب خو دلته روزانه وي چې لږ شانتې باران وشي نو هغه باران دغه وي نو نن زه د اے پی سی په وساطت باندې د سکول ته دننه رالم او هغوی وایي چې زموږ بچیانو ته تکلیف دی زموږ بچیان مزید چې کوم دی نو د خطرې دغه کېږي دا وګوره جي دلته کې هغه باترومونو ځای چې دی نو هغې هغه وګوره جي دا باران دا د اوبو ډک وي دا وګوره جي واقعه چې کوم ځای کې شوې ده واقعه دا وګوره جي دا وګوره په دې ښه د دې وګوره د دې وصلخانې شاته هغه دی اوس هم هغه ځوړند دی هغه دیوال دړند دی ښه په دغه کور باندې دا وګوره خښتې دي دا راپرېوتې دي دا دی خبر مه کوئ دا وصلخانې دي واشرومونه دي دا خبره موږ اوس خبره وکړه د ضلع انتظامي ته ناست وي ډي سي سره موږ خبره وکړه موږ درې ورځې ټایم ولا ورکړو موږ چهارشنبې د ورځې پورې چونکې دغه په ورځ باندې عید میلادالنبي دی د منګل پر ورځ په چهارشنبې په ورځې پورې چې کوم دی یو موږ د مین ډرین ورته وښو چې دې اوبه دا طبیعي چې وشوه داسې به تېره شوې دې دیوال ته تاسو لاندې وګورئ دا دلته چې باران وشي نو دې کې دومره اوبه لاړي دا خو نن باران شوی نه دی دا خو زول طوفان راغلی نو موږ دا ووایو که دا چل وشو چې دا کومه مسلې موږ مخکې کړې او دې باندې ګپ ولګوو او دې باندې موږ سره ګپ ولګوو ځکه څنګه چې مطلب دا چې کوم دی کرنګي او پلانکیونه دې کرنګي نه موږ ته به شوکوي که نه د چهارشنبې په ورځ به موږ دې سره ملاقات کوو که ډي سي موږ په هغه ورځ باندې موږ په دغه باندې ډرین باندې کار شروع کړو د ډرین دا مسلې حل کړه او د چاردیوارۍ د موږ چې کومه مسله ده مخکې دی نو بیا حل کړه ټیک ده د زیارت پر موږ سکول ته طالع شو ځکه سکول ته په دې موږ طالع شو چې کوم مثال خبره کوم دی دې کې د دنیا د زور نه زیات ماشومان دي او دا هایر سیکنډري سکول یا کالج دی دلته کې چې کوم دی اے پی سی کېږي او هایر سیکنډري دی نو که دا مثال خبره چې کوم دی سبا خدای مکه یو بلډینګ او په یو کمره چې کوم دی په ماشومانو کې نه سبا یو کلاس کې کوم دی 55 56 60 تعداد دی او دا د غونډې مړ شو بیا به دغه سوزي مواري نو زیارت پر موږ دا اے پی سی فیصله کړې ده چې دا مسلې د درسلو د کېدنه نه مې پیښ دا خلکو لګیا دي خو ټیک ته بس اوکې کني زیارت پر موږ راځو سهار وختونه مسکول ته شو صحیح ګرانو کتونکو دا وګورئ ښه د سیاب او دغه بل بدته دینه په پته لګي دا وګورئ دا غونډ چې کوم دی دا دی او ډرین چې کوم دی نو د دې نه شاته دی دا وګورئ دا سیاب شوي دي دې کې دننه وګورئ دا وګوره ښه دا وګوره هسې نه چې په موږ باندې هغې صاحب دغه وکړي هغه څه راغی په تجاوزات یې ختمه کړه لکه هغه ځای کې چا تجاوزات کړي تجاوزات دي سکول په پډرن کې دغه جوړ کړی ښه دا آبادي پډرن دا وګورئ جي دا وګورئ دا وګوره دا بر آبادي دا تجاوزات دي پډرن کې شوی کې شوی ده دا ظلم دی ناروا ده د خواږه لختي پاسه آبادي شوی دا ظلم دی نو بس وګورئ ګرانو کتونکو ما ایسی صاحب ته وي چې الله تعالی وز درکړي د تورنزو اے پی سی تا سره کلکه ولاړه ده د غلط کار ملګرتیا نه کوي خو نه محکمه ټیمې دلته کار کړی دی ایجوکیشن محکمې غټ غفلت دی چې په دې کم سکول کې موږ یو په کار و چې دې سکول پرنسپل دا سکول د چېرته دې خو یې دوره کړې وه
او یو هفته میاشت مخکې دا بند کړی وي چې دلته کې خو ماته لانجه جوړېږي دا لانجه جوړه ده او دویمه دا ده چې ضلعي انتظامیه هغه وایي دا وګورئ چې دا صدر صاحب دا خدای دې تباہ برباد کړي نه وي آبادي شوې پاکي د خپل لشکرو روپو لپاره پردو زندګو سره لوبې کوي دا وګوره دا کمال دی ظلم او سیپونه پکې راپروتې دي او دا شاټ کېږي مغردي ده کې تار دی ښه دغه دا د بجلی شاټ کېږي تاسو درې پتې چې هغه د ډاګې سکول شاټ شوی دی د ډاګې سکول غونډ شاټ شوی دی اول ته کې دنیا خطره ده نو یاره مړه موږ ټول ګرم یو یار ټول ګرم یو ولې افسر یا د سکول انتظامیه خو غږ کوي نو هغوی ټرانسفر کېږي د هغوی نوکرۍ ته دغه کېږي یو سکول نه بل خالېږي هغوی هم چپتي هلکه مشرانو ته ووایې د تورنځو خلکو دپاره خو پي سي جوړه ده او پي سي والا په څه باندې هم نه چپ کېږي او اجتماعي مسلې ته ټول دغه دي دا غورې کمزوري دا هغې دغه ده نو ګرانو کتونکو زوبه بس خو دغه د سکول کې ډېرې غټې مسلې دي او دا ډب ودرېږي د تورنځو د اے پي سي دغه خبره زیارت ورځې پورې زمونږ پرنسپل صاحب ته چې کوم دی پرنسپل صاحب زمونږ دی کې چې کوم دی 15 شپږ درخواست ورکړي دي موږ اے پي سي ته سوال جوابونه کړي دي ځکه زمونږ چې کوم دی ناظمان دی هغوی ته سوال جوابونه کړي دي هغې ته وایي ګناه نشته پرنسپل خپل خبر پور کوشش کړی دی کې 3 لیټر موږ عادلشاه ډي سي صاحب ورکړي په ریکارډ پرتې دي اوسه پورې خو چا هم د دې مسلې درته چې اخر کې دا ثانیه هو څه شوه نو اوس چې کوم دی نو خلکو ته نوټس د تورنځو سکول هم راغی او دا ځای متراغبه د دې نه پس چې کوم دی نو موږ بیا زمونږ هم د صبر پیمانه له برې شوې ده نور باقي چې کوم دی اوس هم موږ صبر وکړو سکول د خلکو طالع شولې دې د اے پي سي مرګرو چې کوم دی سکول د طالبونو بچ کړو د سکول چې کوم دی روان دي نو دا د دې مشرانو برکت چې نن په دې کې اوس ماشومان لګي سبق وي ګندل سر تعالی کېدو او مطالعه بالکل په دې باندې ما وختي خبر وکړه چې دا د اے پي سي د مشرانو یو لوی دغه دی چې هغه دغه سکول طالع ته بند نه کړ الله دې کړي چې دا مسلې حل شي ګینه د سکول کې غټه حادثه رامخې ته کېدی شي